یو ډک محفل لګیدلی وي غیبت شروع شي او هغه غیبت کې چې ته حصہ اخلي نو ستا هم ور باندې زړه خوشحاليږي ځکه چې چا پسې غیبت کېږي هغه ستا هم بد شي هغه پسې چې بد اراده وي نو زړه ته سکون رسي. سورة الانعام آیت نمبر 27. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. مخی آیت مبارکوں کی اللہ جل شانہ د مشرکین اغا واقعی ذکر فرمایل چې هغه یو څو کسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې دا خبره عرض کړو چې ستاده کتاب او کم کتاب چې تللی دا زمون په زړونو باندې اثر نه کوي زمون زړونه تعالی دې بند دي. الله تبارک وتعالى فرمایل کچری دوی هر قسم معجزات ویني بیا هم دوی ایمان نه وروړي او چې کله دوی د قران کریم آیاتونه ووري نو دوی وایي چې دا خو د پخوانی خلقو کثیری او پخپل هم د قران نه لری پات کیږي او نور خلق هم د دینه لری کوي. نننی آیتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالى جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا فرمای ازما محبوب پیغمبر کاش چې تا هغه وخت دوی وګوري چې کله دوی د جهنم د اور په خوا کې ولاړی او په دغه وخت کې به دوی تمنا کوي چې کاش افسوس کومه دنیا ته واپس ولګل شو نو مونږ به نه خو به د الله آیتونو تکذیب کو او مونږ به چې د مؤمنان یو. الله تبارک وتعالى فرمایي چې نه بلکې حقیقت دا ده چې اوس دوی ته هغه سیز اخکار شو کم دوی پټو د دین وړاندې او کچری دوی داسي دنیا ته واپس ولګل شي بالفرض والمحال نو دوی بیا هم چې د ایمان نه وروړي دوی دروغجن دي. فرمایي ولو ترى او کتوین هغه وخت اذ وقفوا على النار هغه وخت چې ودرېږي دوی وبودرول شي دوی على النار د اور په خوا کې فقالوا نو وبوي دوی یا لیتنا هاي افسوس دې زمونږه نردو چې واپس کړې شو مونږه مونږه ولا نكذب او نوی دروغ جن کړي مونږه بیاات ربنا آیاتنا در بخپل ونكون من المؤمنین او و مونږه د مؤمنانو نا زی پزی قران کریم کې د دوی د مختلف حالاتو ذکر دی. کله
څنګه چې مخکې آیاتونو کې تیر شو چې کله دوی وایي چې والله ربنا ما كنا مشرکین زمونږ د په الله ذات باندې قسم وی چې هغه زمونږ رب دې مونږ شرک نه کړی کله به وایي چې ربنا ای زمونږ رب غلبت علینا شقوتنا زمونږ بدبختی په مونږ باندې غالب رااله وكنا قوما ضالين او مونږ گمراهان ربنا فخرج منها فإن عدنا فإنا ظالمون یوزل مونږ دی جهنم نو باسا کومګه به داسې کارونه وکړو به مونږ ظالمان یو کله وی ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ای زمونږ ربا مونږ د خپل مشرانو خبرو منله او د خپل اکابرینو خبره مو منله خپل سردارانو خبره مو منله فاضلون السبيل دید سملار نمونگا بلار کرو ربنا ای زمونگ ربا آتهم ضعفین من العذاب زمونگ دی مشرانو تا دو چند اخبر کا عذابون ورکا ولعنهم لعنا کبیرا او پدوی باندی لعنتو کا لوی لعنت ور باندیو کا مختلف قسمه سوالونه وکي بیا چې کله پدوی باندی حالت راشي عذاب په خپل سترګو باندې ویني او دی وجنا حضرات مفسرین کرام فرمای انسان چې په دنیا کې د مشقت او د تکلیف په حالت کې ژوند تیر کې او خپل د نفس خواهش دا قرباني ځکه چې موږ تاسو چې کله د الله او د الله د رسول د خوخي مطابق ژوند تیرو نو د خپل جذبات او قرباني ورکول وي یو ډک محفل لګیدلی وي غیبت شروع شي او هغه غیبت کې چې ته حصہ اخلي نو ستا هم ور باندې زړه خوشحالي کې ځکه چې چا پسې غیبت کېږي هغه ستا هم بد شي هغه پسې چې بد را دی وي نو زړه ته سکون رسي خو نه د الله د یرینا هغه محفل پرېږدي یا هغه غیبت هغه بند دغسې په یو ځای باندې په کتو باندې ستا سترګې پې خوشحالېږي نفس او شیطان پې خوشحالېږي او د الله تبارک وتعالی ذات هغه په ور باندې ناراضه کېږي او د الله تبارک وتعالی حکم دی چې دې ځای ته دې مقام ته دې حالت ته به نه ګوري دې نه به د نظر حفاظت به کوي دا اوس مجاهده غواړي مهنت غواړي او قرباني غواړي خپل جذبات او احساسات قربان کی او د الله تبارک وتعالى ذات راضي کی دغه سی په رشتہ دارانو کې په متعلقینو کې په خپل خپلوانو کې هر سړی و چې بھئی زما هم یو مقام دی زما هم یو حیثیت دی او فلان کې چې زما خبره نه منلي ما سره چې زیاتې کړې دي ما سره چې خبره ورانه کړې ده زب سره تعلقات نه جوړو زب سره رشتہ نه پالم حالانکه د الله او د الله د رسول حکم دا دی چې تاسو صله رحمی کوئ رشتہ دارانو سره تعلقات ساتئ رشتہ دارانو سره تحادو تحابو یو بل ته تحفه او تحائف ورکوي یو بل سره محبت پیدا کوي او دغه چې دی خپل خپلوانو سره رشتہ دارانو سره صله رحمی کوي جوړ ساتي معاشره کې چې نفرت مخوروي بشروا ولا تنفروا خلقو نذیر ورکوي خلقو کې نفرت مخوروي خلق الله تعالی نزدیکي خلق د الله نه لري کوي ما خلقو ته تشوعیدنا او عذابنا او یری او مایوسی دا پکې مخوروي بشروا ولا تنفروا خلق نذیر ورکوي خلق الله تبارک وتعالى تعالی نزدیکوي دا الله تبارک وتعالى رحمت فضل او کرم هغه خلق ته بیان کوي چې خلق الله تبارک وتعالى تعالی نزدیک شي لہذا حکم دا دی بل طرف ته د نفس خواهش دی نفس په کم سیز باندې خفه کېدل غواړي په کم سیز باندې غوسه کې راځي او په کم سیز باندې خوشحاليږي نو یو طرف ته د نفس خواهشات دي بل طرف ته د الله تبارک وتعالى رضامندي ده چې کله یو مسلمان د الله جل شانه د رضا حاصلولو لپاره خپل د نفس د جذباتو او د احساساتو قرباني ورکړي او بیا قدم په قدم باندې مشقت دی
جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمکاره. جهنم چې دا په خواهشاتو کې پټ کړی شوی چې څوک جهنم ته ځي جهنم لټای نو خواهشاتو پسې دولېږي. نفس چې سوي هغه ومنه، نفس چې سویل غواړي هغه په جبه باندې وایا، او نفس چې قتل غواړي نو وګوره، نفس چې څوک خړل غواړي هغه وخوره. د نفس کوم خواهشات دی هغه پسې ځه نو پغې کې دنه جهنم پروت دی. وحجبت الجنه بالمکاره، او جنت دا په مشقتونو کې په تکلیفونو کې مجاهدو کې پټ کړی شوی دی. سحر خپل خوب قربانول، ګرمه نرمه بستر پر خودل، او د رب العالمین د رضا کولو د پاره د الله رب العالمین د طرف نه د منادي د مؤذن आवाज ووري، او خپل هغه جذبات او احساسات او خپل هغه آرام قربان کی د الله رب کائنات په आवाज باندې لبیک وي د الله کور طرف ته روان شي. دغه سي نور دې داسې خواهشات وچ عاد خواهشات قرباني ورکی. وحجبت الجنه بالمکاره، جنت دغه مشقتونو کې او تکلیفونو کې خودل شوې دي. یو طرف ته د انسان نفسانی خواهشات دي او بل طرف ته د الله او د الله د رسول رضامندي ده. ځکه الله رب کائنات فرمایي چې واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هغه کس چې د الله رب العالمین مخ ته ودرېدو او یریدو او خپل نفس د خواهشاتو نه رامنې کو، فإن الجنة هي المأوى، بس دغه کس جنتی دی، د دې ټکانه چې دغه جنت دی. لہذا د نفس او د شیطان او دغه د مؤمن د ایمان دا کشمکش دا همیشه د پاره جاری وي. الله تبارک وتعالى دا غواړي چې زما د بندا ژوند هغه د خواهشاتو نه هټ کې د الله جل شانه د رضامندۍ مطابق چې هغه ژوند تیر. لہذا چې کله په دنیا کې دا یو مسلمان مجاهده وکي، مشقت وکي، خپل جبا، خپل نظر، خپل اندامونه دا په قابو کې وساتي او یو جهد مسلسل 40 غنټې ژوند د الله او د الله د رسول د حکم مطابق ترول، دا مجاهده غواړي، د جذبات قرباني غواړي، د خواهشات قرباني غواړي. او په دې مجاهدو کې او په دې مشقتونو کې چې کله دې ژوند تیر کې او چې کله اورز د محشر په د باندې د جنت صرف هغه هوا ولګي، نو د ټول عمر هغه مجاهدي او مشقتونه هغه تکلیفونه هغه دینه هیر شي. او دی به داسې محسوسوي کچري چرته هم په دنیا کې د تکلیف او مشقت او بیماری او مصیبت او غم دا ورته نه رسیدلی، او بعینه دغه یو سړی د خپل د نفس د خواهشاتو مطابق ژوند تیر کی او خپل نفس چې خپل رب جوړ کړی وي. افرایت من اتخذ الهه هواه، الله جل شانو فرمایي چې آیت کتل هغه کسانو چې خپل نفس نه خپل خدای جوړ کړی دی، د نفس د خواهشاتو مطابق ژوند تیر چې نفس ورته وي هغه کوي. نو چې کله ټول عمر د نفس د خواهشاتو مطابق ژوند تیر کی او چې کله د باندې د جهنم صرف هوا ولګي، نو د ټول عمر هغه لذتونه، هغه خواهشات، هغه نفس پرستی، هغه هر څه به ختم شي. او دغه به داسې محسوسېږي چې گویا کده چې په ژوند کې یو منټ او یو سکند هم د خپل خواهش مطابق خوند او لذت نه غشتي او ژوند نه تیر. لہذا خپل جذبات، خپل احساسات او خپل خواهشات د الله تبارک وتعالى پر زمانده کې قربانولو کې د مؤمن لپاره کامیابی ده. نو دغه کافران به په ورځ د قیامت ارمان کوي. ولو ترى او کتوینی تو دوی اذ وقفوا على النار، ارکل چې دوی ادرول شي د اور په خوا کې، فقالوا نو دوی به یا لیتنا، هاي افسوس د زمونږه، نردو چې واپس کړی شو مونږه، ولا نکذب بیاات، ولا نکذب او نوی دروژن کړی مونږه بیاات ربنا، آیاتونه در رب خپل، ونکون من المؤمنین او وی مونږه د مؤمنانو نه، بل بدا لهم، بلکې اخکار شو دوی ته، ما كانوا يخفون، هغه چې دوی پټولو، من قبل مخکې د دینا، ولو ردوا او کچری واپس شول دوی، لعاد خامخا او بغرز دوی، لمانه هغه کارونه ته چې کوم نه دوی منې کړی شوي دي، وانهم لکاذبون، یقینا دوی خامخا دروغجن دي. صدق الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.